السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتماع پنجپیر 2022 ماشاءالله کار ډیر ښه روان دی. کوم د لوډ سپیکرو کار چې دی د چترو کار چې دی الحمدلله اخیری مراحلو کې دی. سټیج هم برابر شوی دی خو د پاسه به پې صرف کم پوډونه چې دي کم نور فلیکس او دا پې کېښودی شي انشاءالله. راځو تاسو سره او مشران هم دي د کار ګزاري به درته بیان کړي چې څه دي او څه روان دي، څومره کار وشو او څومره پاتې دي. دا اوس مکمل همواري کوي. د سټیج د پاسه موږ سره ترجمان ارشاد امیر ضلع نوشهره محترم مولانا مومن گل صاحب حفظہ اللہ آئیو موږ سره موجود دي او ناظم اطلاعات محترم فیاض صاحب آئیو موږ سره موجود دي. راځو چې هغوی مولانا ترجمان ارشاد مولانا مومن گل طاهري حفظه الله هغوی موږ سره موجود دي. راځو چې انتظامات څومره وشو او څومره پاتې دي یو څو خبرې به تاسو سره شریکېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، دا جماعت اشاعت توحید و سنہ العالمیہ شلمہ اجتماع داغی انتظامات شروع دی. ملګري زور و شور سره خدمت کې لګیا دي او زموږ شامیاني پنډال کې هغه لګیا دي او درې پرونه سکات کوي په شامیاني باندې. سپیکر و دا محمد تاسو وایي دا سپیکر تقریباً 63 کلی دي تقریباً. دا به پنډال کې او د هر بګیر چاپېره به لګي انشاءالله. د بجلۍ سټاف لګیا دی، هغوی د بجلۍ بلفونه ډېر چاپېره لګوي. سټیج چې دی نو هغه پرون تیار شوی دی او د هغې ډیکوریشن فلیکسونه وغیره هغه به انشاءالله نصاب کې خپل ټرن باندې به انشاءالله هغه لګو او انتظامات چې چاپېره شوي بهر نه خلک کوم چې سامعین دي مېلمانه دي هغوی هم را روان دي، هغوی خپلې خیمې ځان ته لګوي رهایشي. اردو کې هم لږ ووایه جی. معزز سامعین، جماعت اشاعت توحید و سنہ العالمیہ کا 20واں سالانہ اجتماع اس کے لیے انتظامات زور و شور سے جاری ہیں. انتظامیہ اپنے کام میں مشغول ہیں اور باہر سے مہمان آ رہے ہیں، رہائشی خیمے اپنے لیے لگا رہے ہیں. اور کل اسٹیج الحمدللہ مکمل ہوا ہے اور ڈیکوریشن کے لیے اب کچھ دیر بعد انشاءاللہ فلیکس وغیرہ لگائیں گے. باقی جو ہے باتھ روم فلش وغیرہ وہ اس پہ بھی کام جاری ہے. پل اوور ہیڈ جو نہر کے اوپر جو پل مین پل ہے وہ بن گیا ہے اور انتظامات زور و شور سے جاری ہے. کل قائد محترم شیخ القرآن الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم عصر کے وقت تشریف لائے تھے. عصر کی جماعت بھی ادھر پڑی تھی اور اس کے بعد دعائیں بھی دی. انہوں نے ہدایت بھی دی اراکین کو، انتظامیہ کو. تو الحمدللہ ہر سال جو ہے دوسرے پچھلے سال سے کام ترقی پہ جا رہا ہے الحمدللہ. دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجتماع خیر خیریت سے اختتام تک پہنچائے اور یہ ہمارے لیے اور ہماری جماعت کے لیے پوری دنیا کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنائے. حالاتو باندې ووایه چې ملګري لږ د وخت سره وځي جي. پنجاب ملګري چې خصوصي دې طرف ته یہ ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کریں کیونکہ کل سے انشاءاللہ کل جمعرات اور ظہر کے بعد اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو دور دور سے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کریں
और इज्तिमागाह को अपनी हाजिरी का की जीनत बख्शे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खुशहाल اوسئ جی دا مونږ سره ترجمان ارشاد او امیر ارشاد ضلع نوشهره ښکلې خبرې وکړې حالاتو باندې مو کړې او چې مونږ ته څومره کار فاتح دی څومره وشو انشاءالله کار کمپلیټ دی مکمل دی بس لږونه کار فاتح دی او اب انشاءالله رستو له مکمل شوی راځو ناظم صاحب مونږ سره ناست دی او دا کم بازار چې دی کم خیمې چې لګېدلې دي څومره کار چې وشو څومره فاتح دی انشاءالله دا زه ټول تاسو ته ښایم او ناظم صاحب مونږ سره ناست دی ناظم اطلاعات او مولانا فیاض صاحب د چارسدي الله دې ښه ساتي بلنه ول ورکوم چې مونږ او تاسو ته څو خبرې وکړي حالاتو باندې اجتماع باندې چې څومره اجتماع وشوه او انتظامات څومره پاتې دي پکې ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله کومه انتظامات چې د اجتماع لپاره پکار وو نو انتظامات تقریبا ټول سرته رسېدلي دي بعضې نیم داسې اردو کې کولی شو اردو کې بعضې نیم کار داسې دی چې هغه لا سرته نه یې رسېدلی او که ماښام پورې به انشاءالله هغه کلیر شي خو نور خبرې تاسو سره د انتظاماتو حوالې سره زمونږ حضرت مولانا مومن ګل صاحب هغې وکړې او د اجتماع باره کې خبره داسې ده چې انشاءالله اجتماع زمونږ د جمعرات پر ورځ باندې په 3 بجې باندې به دا شروع کېږي او څومره علما کرام چې دي نو هغې ته مونږ موضوعګانې لیږلي دي د هر یو عالم نه خپله موضوع ورکړې ده او بیګا تقریبا د شپې 11 بجو پورې د متنې نه مونږ شروع شو زه او مولانا شمس الحدی صاحب صوبایي ناظم اعلی اشاعت توحید و سنت نو هغه مونږ بیګا تقریبا 11 11:30 بجې پورې هغه ټول کلیر کړه کم کسان چې په دې اجتماع کې تقریرونه کوي نو هغه ټول هم کلیر کړل او هغې له موضوعګانې ورکړې نو دغه خبره ده اوس په ډومبۍ ورځ باندې انشاءالله سبا چې زمونږ په مقررینو کې کم کسان دي نو یو خو عام دغه ټول کسان یې نه پېژني کوم چې دا ټول ملګري پېژني زمونږ خصوصا زمونږ مناظر ارشاد حضرت مولانا فدا محمد رباني صاحب ورسره زمونږ مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی شریف حسین صاحب حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب او پیری طریقه حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب انشاءالله د دې بیانونه به خصوصي وي او بیا چې کم دی نو بیا به انشاءالله ورپسې نور چې ټایم په ټایم باندې به انشاءالله تاسو سره به مونږ لایو کېږو او هغه تاسو ته مونږ اورو او دې پورې دا خبره ده چې انشاءالله سبانۍ ورځ چې ده نو د هغې د ماسخوتن ناوخته پورې چې کوم تقریرونه دي هغې تقریر به انشاءالله زموږ د حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب دا به کوي او هغې له موضوعګانې ورکړي دي نور څومره چې اورېدونکي کسان دي نو ټول ته دا خواست دی چې هغې ځان سنبھاله تو زیارت پر ورځ باندې په وخت باندې ځان راورسوي پنجاب کسان د وخت کړی اور पंजाब के जितने भी साथी हैं वो टाइम पे निकले ऐसा न हो कि फिर गड़बड़ हो जाए और जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है तो कोशिश करें कि वो टाइम पे आ जाए इंशाल्लाह उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है جزاک الله خوشحال اوسئ ناظم صاحب مننه یو جهان مننه ملګرو انشاءالله زم تاسو ته هغه کوم چې انتظامات روان دي کېږي ټول تاسو ته ښایم انشاءالله دا د مهمان خانې لپاره دا ځای ټول وخت منتخب شوی دا به مهمان خانه وي انشاءالله مېلمانه به ټول دلته کي مېلمنو دپاره دا د فلش انتظامات دي دا باترومونو انتظامات دي الحمدلله
प्लास्टिक पे मोह लगी थी हमारे काका जी है जी دا د اودس لپاره ځایونه دی جوړوي دا به انشاءالله اوس کني ملګري لوښي ته مړم شوي دي لوښه خورئ نراو کوم د الله حکومت د خپل مدرسې په نشور کوم مای کی روزګار بل څه نشته حاجی یو میسج وشو چې یو مقرر ټایم هم نه دی مقرر ملګری بیا په دغه سره وایي چې لکه علامه صاحب بس ټایم بیان کوي او نور علما یادوي مجتبی مفتی صاحب یا داسې نور که نه نو ټایم د یو مقرر هم لا نه دی برابر انشاءالله هغه به مونږ چې هغه د چا بیان هم راځي نو تقریبا د هغې نه مخکې به ویل کېږي چې 2 غنټې مخکې 1 غنټه مخکې دا اوس دومره بیانونه دي او د دې عالم د دې مفتی صاحب بیان دی په مخکې ځو چې دا بلاله خورېږي الحمدلله ماشاءالله
جزاک الله جی الله مو قدر وکړه الله مو ستاسو عزت وساتي